أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را دا آیاتونه دي د کتاب الهی او د قرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لری نه دا چې هغه وخت راشي چې کوم خلکو نن د اسلام د دعوت قبلولو نه انکار کړي دي، هغوی با په افسوس سره وایي چې کومونګه منلو ته غاړه کې خودلې وي نو څومره بخوي. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. پریک د دوی چې اخري اوسکی او مزه وکړي او د دروغو امیدونه په غفلت کې واچوي، ډېر ضرب دوی ته پته ولګي. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. د دینه مخکې چې مونږ کم یو کله تبا کړی دی نو داغه د پاره د عمل یو خاص مهلت لیکل شوی وو. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. یو قوم نه د خپل مقرر وخت نه مخکې هلاکې دي شي او نه داغه نه ورستو پاتې کې دي شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. داخلك واي اے هاغه سړیا چې قرآن تر باندې نازل شوه دی، ته خو یقینا لیونی یې، که ته رښتینی یې نو مونږ ته مخامخ فرښتې ولی نه راولې. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. مونږ فرښتې حسین نازلوو، هغوی چې کله کوزيږي نو د حق سره کوزيږي او بیا خلکو له مهلت نور کړی کیږي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاتې شو دا ذکر نو دا مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپل د دوه حفاظت کوونکیو. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ستانه مخکي پتیر شو ډېر قومونو کې رسولان لېږلي دي. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هیڅ کله داسې ندي شوي چې هغوی ته دی یو رسول راغلی وي او هغوی دی ورپوري ټوخي نوي کړي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. د مجرمانو پزړونو کې همونګه دا ذکر هم دغه رنګي د سخ خوندي ورننه باسو، هغوی په دې باندې ایمان نه راوړي. د پخوا راسي د دې قسمه خلکو هم دا طریقه را روانه ده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. کچری مونږه په هغوی باندې د اسمان یو دروازه پرانستلې وي او په هغه کې پرړا ورځ هغوی برختلې هم وي، نو بیا به هم هغوی ویلې چې زمون سترګې دوک کیږي، بلکې په مونږ باندې جادو شوی دی. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
ناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. دا زمونږ کارونه دي چې په اسمان کې مو ډېری مضبوطی قلاګانې جوړې کړې او هغه مو د کتونکو د پاره خسته کړې او د هر شیطان رټل شوی نه مو محفوظ کړې. یو شیطان هم په هغه کې لار نشي مونتلې سوا د دینه چې سپټه خبره واوري او هر کله چې هغه د سپټي خبرې د اورېدو کوشش کوي نو یو روخانه شغله په هغه پسې ورپسې کیږي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. منز مکه خورا کړه پاغي کې مو غرونه ودرول پاغي کې مو د هر قسم بوټي ټیک ټیک په مناسب مقدار سره راوخېجول. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او پاغي کې مو د ژوند د تیرولو سامانونه راجمع کړل ستاسو د پاره هم او د هغو ګڼو مخلوقاتو د پاره هم چې هغه له رزق ورکوونکي تاسو نه یې. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. هیڅ داسې نشته چې داغه خزانه زمون سره نوي او هر څه چې مونږه نازلوو هغه په یو مقرر مقدار کې نازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. بارداری هواګانی مونږ را لېګو بیا د اسمان نه اوبو راورو او هاغه اوبو پتاسوس کوو د دې دولت خزانه کوونکی تاسو نه یې. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ژوند او مرګ مونږ ورکوو او خاص هم مونږ د ټول وارثان یو. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. مخکې چې کم خلک ستاسو نه تیر شوي دي هغه هم مونږ لیدلې دي او رسو راتلونکي خلک هم زمون په نظر کې دي. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یقینا ستا رب دا ټول خلق راجمع کوي هغه حکمت والا هم دی او په هر څه پوهه هم دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. مونږه انسان د خمیره شوی خټي د وچ ټکری نه جوړ کړو. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. او د دین مخکې مو پیریان د ور د شغلې نه پیدا کړی وو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بیا یاد کړه هغه وخت کله چې ستا رب فرښتو ته وویل چې زه د خمیره شوی خټي د وچ ټکرینا یو بشر پیدا کوم نو هر کله چې زه دې پورا جوړ کړم او د خپل رونه پکې سپک وهم نو تاسو ټول د دوه وړاندې په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. نو ټول فرښتو سجده وکړه بغیر د ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو سره د ملګرتیا کولونه انکار وکړو. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. رب تری تپوس وکړو اے ابلیسا تعالی سو شو چې ته د سجده کوونکو سره شامل نشوي. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هغه ویل زما دا کار نه دی چې زدي هغه بشر ته سجده وکړم چې هغه تا د خمیره شوی خټې د وچ تکری نه جوړ کړي دی. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. رب ورته فرمایل خدا نو تو اوزه د دې زینا زکه چې ته رټلې شوی یې او اوس د جزا د ورځې پوری پتا باندې لعنت ته. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه ارزو کړو زما ربا چې دا خبره ده نو بیا مالا د هغه ورځې پوری مهلت راکړه په کوم ورځ چې با دا ټول انسانان دوباره راپورته کړی کیږي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل خدا تا ته مهلت دی داغه ورځې پوری چې داغه وخت مونږ ته معلوم دی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هغه ویل زما ربا لکه څنګه چې تاسو بیلاری کړم دغه شان با او زه پزمکه کې د دوی د پاره خشتواله پیدا کوم او دوی ټول به بیلاری کوم بغیر ستاده هغه بندگانو نه چې هغه تا په دوی کې خالص کړی وي. قال هذا صراط علي مستقيم. الله فرمایل دا لار ده چې سیده ما ته را رسی. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. بیشک چې زما کم حقیقی بندگان دي پاغوی باندې با ستا وس نه رسی. ستا وس خو با صرف په هغه بیلارو خلکو باندې رسی څوک چې ستا پیروي وکړي او داوی ټول د پاره د دوزخ وعده ده. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. دا دوزخ چې وعده د ابلیس د ملګرو سره شوی ده د دې وو دروازې دي د هرې دروازې د پاره دا غوینا یو حصہ مخصوص کړی شوی ده. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين. د دې برخلاف با پرهیزګار خلک په باغونو او چینو کې وي او هغوی ته به ویل شي چې نن وځي دیتا په سلامتیا سره به د سیری او خطرې نه. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. داغوی په زړونو کې چې سلک ډیر خړوالي وي هغه به مونږ لري کړو. هغوی به په خپل منځ کې رونه شي او یو بل ته به مخامخ په تختونو باندې ناست وي. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هلته به
هغوی نه د مشقت سره مخ کیږي او نه به دا غزين استلی کیږي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اے نبی صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي يم، خود دې سره زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم او دوی ته د ابراهيم عليه السلام د میلمنو قصه لګوا وروا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. هر کله چې هغوی دغه کرا ورغلل او وی ویل سلام دی پتا باندې، نو هغه ورته ویل زمونږ ستاسو نه یره کیږي. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هغوی جواب ورکړو یریګما مونږ ته د یو ډیر اوخيار هلک زیری درکو. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. ابراهيم عليه السلام ویل آیا تاسو په دې بډاوالي کې مال زیری راکوي؟ لک سوچ وکړئ چې دا څنګه زیری تاسو مال راکوي. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هغوی جواب ورکړو مونږ تعالی حق زیری درکو، تو نا امید کېږه ما. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراهيم عليه السلام اویل د خپل رب د رحمت نه خو صرف گمراه خلق نا امید کې دي شي. قال فما خطبكم أيها المرسلون. بیا ته ابراهيم عليه السلام تاسو کړو اے د الله استادو هغه کار څه دی چې په هغه پسې تاسو تشریف راوړې دي؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. هغوی اویل مونږ د یو مجرم قوم طرف ته را لېږلي شوي یو، صرف د لوط کور والا پکې شامل نه دي. هغوی ټول به مونږه بچ کوو بغیر د هغه د خزینه چې داغه د پاره الله فرمایي چې مونږه دا خبره مقرر کړې ده چې هغه به پرستو پاتې کېدونکو کې شامل وي. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. بیا چې کله دا استازي د لوط علی السلام کرا ور ورسېدل نو هغه وویل تاسو خو ناشنا خلق معلومه گئے. هغه جواب ورکړو نه بلکې مونږ هم هغه سیس د ځان سره راوړې دي د کم سیس پراتلو کې چې با د خلکو شک کولو. مونږ درته رښتیا وایو چې مونږ د حق سره تاسو ته راغلي یو. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. نو اوس چې سلګش په باقی وي نو ته د خپل کور والو سره اوزا او پخپلا دا غوینه رستو ځا پتا سو کې دې هیڅوک واپس نه ګوري، بس کم زه ته چې درته دتلو حکم کیږي هلته نیغ زه. وقضينا إليه ذلك الأمر أن
هغه ته مونږه دا فیصله ور ورسوله چې په سبا کې با د دې خلکو جرړې پریکړې کیږي. وجاء أهل المدينة يستبشرون پدې کې د خار خلک د خوشاله نه بے قراره د لوط علی السلام په کور ورغلل. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تضحون واتقوا الله ولا تخزون. لوط علیہ السلام ورته وویل رونو دا زما میلمانه دي زما بیزتی مکوي د الله نه ویریږئ ما مشرمنده کوي. قالوا اولم ننهك عن العالمين. هغوی ورته وویل ولی مونږ ته سوسو زلا د دین منی کړي نه چې د دنیا ټیکدار ما جوړېګا. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوط علیہ السلام عاجز شو او وی ویل کو تاسو خامخا سکوي نو دا زما لونه موجود دي. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ستا په ژوند می دي قسم وی اے نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې پاغوی باندې یو نششان راغلی وا چې پاغوی کې هغوی بے قابو کېدل. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. اخر دا چې د سحر درنا د قتل سرا هغه یوه hebatnاک چغی را ګر کړل او مونږه هغه کله په بل مخ کړو او په هغه باندې مو د پخې خټي د کانو باران اورو. ان في ذلك لآيات للمتوسمين. په دې واقعیا کې ډېر نخې دي د هغه خلکو د پاره چې د پوهې خاوندان دي. وإنها لبسبيل مقيم. او هغه علاقه کمزې کې چې دا واقعیا شوی وا په عامه چلند لار باندې دا. إن في ذلك لآية للمؤمنين. فهغه کې د عبرت سامان دی د ایماندارو خلکو د پاره. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. او ایکواله ظالمان وو تو ګورا چې مونږه داغوی نه هم بدل واغستلا او د دې دوانو قومونو ورانی علاقه په لوی لار کې دي. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. د هجر خلکو هم رسولان دروغ ګڼلی وو مونږ خپل آیاتونه هغوی ته راولېګل خپل نخمو هغوی ته اخودلې خو هغوی با د ټولونه مخونه اړول. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. هغوی با غرونه را کنستل او کورونه به پکې جوړول او بالکل بېيري او مطمئن وو. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اخر دا چې د سبا کې دو سرا هغوی یوې زبردستی دماکې را ګیر کړل او دا هغوی ګټه دا هغوی هیڅ پکار را نغلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. مونږه زمکا او اسمان او د دې په منځ کې دا ټول سيزونه د حق نه بغیر په بل څه بنیاد باندې ندي پیدا کړي
او د فیصله وخت خامخا راتلون کې دی نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې خلکو د ناپوهتیا کارونه په شرافت سره معاف کوا ان ربك هو الخلاق العليم یقینا چې ستا رب د ټول خالق دی او په هر څه پوهه دی ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم مونږ تعالی وو داسي آیاتونه درکړي دي چې بار بار د لوستلو لایق دي او قران عظیم مو درکړي دي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ته د دنیا هغه سامان ته مګورا کم چې مونږه په دوی کې مختلفو خلکو لور کړی دي او مزه دوی په حال باندې خپل زړه سخفغان راولا دوی پرېږدا او د مؤمنانو طرف ته وګخ کتکړه وقل إني أنا النذير المبين او نه منونکو ته وایا چې زه صفا خبردارون کيم كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين دا هغه شان خبردارې دی لکه څنګه چې مونږه هغه ډلبازو خلکو ته ورکړې وو چې هغه خپل قرآن ټوټه کړي دي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون نستا پر رب می دی قسم وی چې مونږ به ضرور د دوی ټول نه تپوس کوو چې تاسو څه کول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين پس اے نبی صلی الله علیه وسلم د کم سس چې تا ته حکم کیږي هغه پخکارا وایا او د مشرکانو هیڅ پروا ملرا إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ستا د طرفنا مونږه دا غټوخو کوونکو خلکو د خبر اغستلو د پاره کافیو چې هغوی د الله سره بل خدای هم جوړوي ډېر ضربه هوی ته پتو لګي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين مونږ ته معلومه ده چې دا خلک کمی خبري پتا پسې جوړوي داغه د وجنا ستا زړه ته سخت تکلیف رسی د دې علاج داده چې د خپل رب د هم سره داغه تسبیح وایا هغه ته سجده کوا او داغه آخري وخت پوري د خپل رب بندگی کوا چې داغه راتل یقیني دي